بسم الله الرحمن الرحيم. فصل المفعول به وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل كضرب زيد أمرا، وقد يتقدم على الفاعل كضرب أمرا زيد، وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا، نحو زيد في جواب من قال من أضرب، ووجوبا في 4 موازن. الأول سماعي نحو امرأ ونفسه، وانتهوا خيرا لكم، واهلا وسهلا، والبواقي کیسیه. دې فصل کې مصنف تاسو ته د منصوبات دویم قسم مفعول به بیانوي. مفعول به الف لام دا په معنی الذي اسم موصول لا او به کې د بعد سببیت د پوره ده. نو مطلب بس شي الذي فعل الفعل بسببه، الذي فعل الفعل بسببه، ٹھیک ده کنه؟ वो शय जिसके सबब से फेल किया गया हो। पोशे वो इस्तिलाही तरीके हुआ इसम मा वक़ा अलैहि फ़िअल फ़ाइल, वो इसम जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़िअ हो, वो इसम जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़िअ हो। आगा اسم چې په غیب باندې دی فاعل فعل واقع شوی وي. مصنف چې کوم تعریف کړي په دغه تعریف باندې یو اعتراض ورسي. اعتراض دا چې مصنف کوم تعریف کړي هغه جامع نه ده، او جامع ویل نه ده ځکه چې دې کې ایاکا د مفعول به ده، او دا چاته راځي ده الله رب العالمین ته، چاته الله رب العالمین ته. او عبادت په الله باندې وکیږي نه، عبادت په الله باندې وکیږي نه. ٹھیک شو کنه؟ نو جواب دادا چې مطلب دا نه ده چې واقع به په حقیقتا، بلکې دغه فعل به تعلق وي د مفعول به سره، سببي تعلق به وسوي، او د عبادت تعلق د الله سره شته ده. عبادت تعلق چا سره ده؟ د الله سره. د خو یقیني خبره ده چې عبادت تعلق د الله سره ده. پونه شو په دویم اعتراض دادا چې تو د تعریف مانع نه اصله ده دخول غیر نه ویلي، ځکه تو مخکې وي چې تعلق به د مفعول به د فعل سره وي. نو تو د تعریف صدیقی کې پس باندې په مراتب به زیدین باندې د زید باندې ځکه چې د زید تعلق د مراتب فعل سره شته ده، زید تعلق د مراتب فعل سره شته، ځکه چې د مرور د تل په چا باندې شي په زید باندې شي دي، نو زید سره تعلق شو کنه، نو پکره چې به زید مفعول به جوړ کو کنه، حالانکه زید خو څوک مفعول به نه جوړوي. جواب دادا چې تعلق نه مراد هغه تعلق دا چې بغیر د حرف جر د واسطې نه وي، چې بغیر د حرف جر د واسطې نه وي. پوه شو خبره باندې؟ هر تعریف چې کوم ځکه تعریف کیږي التبه معرف یو به معرف فی، نو په دې تعریف کې هو ضمیر مفعول به ته راځي دا معرف ده، څه ده؟ معرف ده. او هو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل، څه ده؟ تعریف ده. ٹھیک ده کنه؟ او په هر تعریف کې جنس او فصل وي، نو اسم ما جنس ده، دا ټول مفاعل ته شامل ده، معرف هم شامل ده او غیر معرف هم شامل ده، یعنی مفعول به تم شامل ده او نور مفعول تم شامل ده. او وقع عليه فعل الفاعل لا فصل لا، اذا نور ټول مفعول او تل صرف مفعول به پوت شول پکې. پوه شئ په لکه ضرب زید امرا، نو دې کې ضرب فعل لا، زید فاعل ده، امرنا مفعول به ده. وقد يتقدم على الفاعل، په دې عبارت کې مصنف په يتقدم باندې قد داخل کړی دا، او قد نه عام طور سره مصنف دو خبرو طرف ته اشاره کوي. نو په دې ځکه هم دو خبرو طرف ته اشاره ده. یو دا چې دا مسله چې اوس کومه بیانېږي د قلیل الاستعمال ده، ټیک ده کنه؟ کثیر الاستعمال دا نه ده. نو قلیل الاستعمال کله کله مفعول به په فاعل باندې مقدم کیږي، خو اکثر به فاعل مقدم وي، مفعول به وسوي مؤخر به وي. ٹھیک ده کنه؟ دویمه خبره دا ده
چې اصل دې طرف ته اشاره کوي مصنف چې اصل خدا دا چې فاعل به مقدم وي اصل خدا دا چې فاعل به مقدم وي خو کله کله مفعول به مقدم کېدلی شي او دا خلاف اصل ده دا څه ده خلاف اصل ده پوه نه شوې پې اصل څه ده چې فاعل به مقدم وي خو کله کله به مفعول مقدم کېدلی شي پوه شي نو ځکه مصنف یایي چې کله کله به فاعل مفعول به مقدم وي په فاعل باندې مفعول به مقدم وي په فاعل باندې نو دغه تقدیم دا به کله جوازن وي او کله به وجوبن وي خو تقدیم د مفعول په فاعل باندې ویل جایز ده ځکه چې فعل عامل کوي دا او عامل کوي په خپل معمول کې عمل کوي که معمول مقدمي کا مؤخر وي پوه شي په خبره باندې نو په دې ځای کې دا به عمل کوي که معمول مقدم وي او که نو کله به دا جوازن وي او کله به وجوبن وي جوازن لکه مصنف مثال ورکړی ضرب عمرا زیدون او بل مثال دی ولا لکه وجه الحبیب اتمنى وجه الحبیب اتمنى نو دې کې دا وجه الحبیب د مفعول به مقدم ده واتمنى فعل لپاره دې کې ضمیر به فاعل ده پوه شئ او کله به دا وجوبن وي کله به وجوبن وي لکه خدا به کله وي وجوبن به علوي چې کله مفعول به داسې اسم چې په کې استفهام وي لکه من رأیتا نو من مفعول به مقدم شو ورأیتا فعل دی نو فعل اپنے فعل مفعول به مقدم سمجھ کر جملہ فعلیہ پوه نه شوی پې پوه شوی پې ښه مخکې یې وقد يحذف فعله لقیام قرینة کله به فعل حذف کولی شي د قرینې د قیام د وجنه قرینې د وجنه اصل خدا دا چې د فعل د مفعول فعل به وي مذکور به وي خو کله کله به فعل حذف کولی شي کله کله فعل حذف کولی شي ٹھیک ده کنه نو دا خلاف اصل ده یا کثیر الاستعمال خدا دا چې فعل ذکر شي د مفعول سره خو کله کله به د مفعول نه فعل حذف کیږي ما پوه شوي که پوه نه شوي نو دې کې وقد يحذف فعله لقيام قرینة کله کله د مفعول فعل دا به حذف کولی شي د قرینې د وجنه ایسه د وجنه خو کله به دغه حذف جوازن وي او کله به وجوبن به وي پوه شئ په خبره باندې کله به څه وي جوازن وي او کله به وجوبن به وي پوه نه شئ پې قرینې د وجنه او قرینه به کله حلیه وي کله به مقلیه وي قرینه به کله حلیه وي کله به مقلیه وي قرینه حالیه دا چې حال دلالت کوي حالت دلالت کوي په د فعل په حذف باندې او مقلیه مطلب دا چې قول دلالت کوي د فعل په حذف باندې اوس پوه شئ لکه حالی مثال به څه شي د قرینې مقلیه مثال به څه شي لفظین توتا چای من اضرب زسوق وایما نو ته ته چې زیدن سړی ته وي د دې کې ته اضرب په حذف کړه ویلي ځکه دلته کې قرینه موجوده وا واسوه د سائل سوال و پوه شو په خبره باندې په دې قرینه موجوده وا و د سائل سوال و یا یو کس روان ده احرام تړلی مکې ته وته دې چې مکه ٹھیک ده کنه نو دې ځینې ته تريد فعل حذف کړه ا تريد مکه پوه شئ ولې حذف کړه ځکه چې ته سړی وینې چې چی روان ده مکې ته روان ده مکې اراده یې کړې ده مکې اراده یې کړې ده ته وینې نو د حال دې باندې دلالت کوي چې لکه دې کې تريد فعل څه ده محذوف ده پوه شئ په خبره باندې په دوړه باندې پوه شو ښه یا به دا وجوبن حذف کولی شي یا به څه وي وجوبن حذف کولی شي او وجوبن به په څلورو ځایونو کې حذف کولی شي په څو کې
یو سیمایی ده او درې قیاسي دي. یو څه ده؟ سیمایی ده او درې قیاسي دي. سیمایی مصنف درې مثالونه بیان کړي. څو مثالونه؟ درې مثالونه بیان کړي دي. نو اول ځای کوم موجبان چې دغه سیمایی ده. سیمایی مطلب څه ده؟ سیمایی مطلب دا ده چې مو عرب وکتلو چې د فعل نه د مفعول به نه فعل حذف کړل، مفعول به نه فعل حذف کړل، نو مو د عربو په اقتدا کې یا د عربو په تابعداري کې د مفعول به عامل فعل اب حذف کو. ٹھیک ده کنه؟ ادریجونه کوم دي؟ مطلب دا چې د دې پر قانون او قاعده نه وي. ښا د دې پر قانون او قاعده نه بغیر د قانون او د قاعده نه مو د عربو نه اوریدلی بس یې مطابق به عمل کوو، یې مطابق به عمل کوو. نو اول مثال څه ده؟ امرأن ونفسه. امرأن ونفسه اصل کې اترك امرأن ونفسه. اترك امرأن ونفسه. छोड़ तू مرد और इसकी ذات को. پریک داتا سړی او د ذات رقم مرکر. اترك امرأن ونفسه اصل کې دا داسې عمر سره اترك فعل ته ولیکو مخې ته هیڅ شی دی. دله مخکې اترك فعل محذوف ده. اصل کې اترك څه شي؟ اترك امرأن ونفسه. نو دې کې دوه احتمالي دوه ترکیب دي. څو ترکیب دي پکې؟ دوه ترکیب دي. یو خدا چې دا واو عاطفه کا واو څه کا امرأن معطوف علی نفس معطوف علی ملک اترك دي پر مفعول به شول. اترك فعل دي کې انت ضمیر فاعل لا. نو فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ. او دویم دا چې واو به معنی ما کا واو به معنی ما مفعول ما هو یو ته جوړ کا. اترك فعل امرأن مفعول به دا ونفس مفعول ما هو دا واو به معنی ما دا. فعل اپنے فاعل مفعول ما هو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. پوښو په دا خاصون ده کنه. دویم مثال مصنف چې کوم ذکر کړی دا انتهو خیر لکم. دا اصل کې و انتهو عن التثلیث واقصدوا خیر لکم. انتهو عن التثلیث واقصدوا خيرا لكم. دوی مثال څه ده؟ وانتهوا خيرا لكم چې دا اصل کې څه انتهوا عن التثلیث واقصدوا خيرا لكم. نو دا خيرا لكم دا مفعول به د محذوف فعل لپاره واقصدوا دی پره ده. عیسایانو عقیده ده که نه؟ عیسایان څه چې خدایان درې دي. الله رب العالمین، عیسی ابن مریم او بیبي مریم، دا درې خدایان دي. نو د هغوی په عقیدې باندې رد شوی په دې ځای کې چې خدایان درې نه دي، یو ده خدای، یو ده خدای. نو چې انتهوا عن التثلیث واقصدوا خيرا لكم. یا دې ته نور محذوفات هم راوښکلی شوي لکه انتهوا یا معشر النصارى عن قولكم ان الله ثالث ثلاثه واقصدوا خيرا لكم وهو التوحید. خو دا لږ لاند غاده نو ځکه مې ته دا راوښکلی. ټیک شوله که نه؟ نو اوس په دې ځای کې د خيرا لكم دې عامل ناسب محذوب ده، فعل محذوب ده. اقصدو ٹھیک ده کنه؟ وقصدو. نو
ولې محذوب ده ځکه چې خیرن دا د انتهو د پوره معمول نشو جوړولای څه د پوره انتهو د پوره معمول نشو جوړولای ویلې ځکه چې معنا به څه شي انتهو خیرا لکم माना बसी कि तुम खैर से रुक जाओ तुम खैर से रुक जाओ हालांकि दे खैर और दे बेहतरीना सुकी सूरीगी ठीक है कना आहो मकसूद ना कना दे बेहतरी और दे खैर ना इस दल मकसूद नरा बल्कि दे ईसायानो दे अकीदे ना मने शोया दे ईसायानो दे अकीदे ना منی شو مطلب دا ده پکې ٹھیک ده کنه واقعي څه ده درې خدایان منی ٹھیک ده کنه درې خدایان منی والله تا پدری مو کې درې مې په درې کې درې مې نو دا کېده باطل ده نو کېده منرات وته کی پوه نه شو پوه شو په سر درې مثال څه ده اهلا وسهلا اهلا پاسل کې و اتیت اهلا و وتیت سهلا وهشي کې لیکلي اتيت مكانا اهلا لا اجانب فيه ووتيت مكانا سهلا من البلاد لا حزنا اتيت اهلا ووتيت سهلا اتيت اهلا معنا بس شي چې ترغل خپل اهل ته ترغل خپل اهل ته او وتیت سهلا مطلب څه شي چې تو आपने रौंदा नरम और सुलह वाली ज़मीन को चित्त रोगले नरम इज़्मा की तमाम बस आसान खबरा ठीक है ना पोशी मना बस शी अतैत अहलन आप आए अहल में वतैत सहलन और आपने नरम ज़मीन को रौंदा ठीक है ना پوش ویا نو دیزه کی امو دی عربو ندا سوردلی چغو کله د مهمان استقبال کوي نو غصب اهلا وسهلا یی اتیت و اتیت فعل اس کا نی پوش پی کپونه شو آسان ده کنه کګرون و خام بس بگو